ګران ورونو زمنګ د پاره د هر سیاسي ورکر او د هر سیاسي کارکون لیډر د پاره آغا ماحول ډیر ګرانی چې کله خدای مکه مرګرو زړه بیللی یا مرګري زړه بیلی شکیل خان خبر وکړه زه دا سلور ورځې لږ تاسو نه غیر حاضره څه ذاتي کارونه وو د 2 میاشتو نه کیمپین کې اړم او د بالولي مرګرو ته پته دلته یو واقعه شوی و نو یو ورځ دوه موږ هغې کې ګیرو پرون زه اسلام آباد ته تلومه زما د لومړنۍ ورځ نه دا خواهش و چې زه تاسو ټول ووینم د هغې وجه دا ده چې زه نه زه خو به سر کې تر مرګه پورې انشاءالله په تاسو ټولو فخر کوم خو دنیا د اشنغر په خلکو فخر کوي یوازې زه نه ستاسو د غیرت خبره ستاسو د پښتو خبره ستاسو د جمهوریت خبره په ټي وي چینلو چلېده الحمدلله تجزیه نگارو دا خبره وکړه اوس دا عجیبه قسمت دی چا په ګټه کې بیله او چا په بیلات کې وګټه تاسو ټول مرګري دې په دې ګواهی او ګواهی موږ په دې کیمپین کې یو ځای وو خلک وایي د الیکشن نتیجه د دې الیکشن دا نتیجه نه ما منلې وه نه مې منلې ده او نه منم زه په 400 کې 78,000 بے غیرت نه یم شته نه کو تاسو یې نه ماته ووایه کو ډېره توره دغه شل ډېر زره دي وي چې ډېره توره زه په رزړو کې 3600 بے غیرت نه یم په رزړو کې خو موږ کیمپین کړی دی موږ جارو کړی دی 3 کور او د 3 کورو نه علاوه څلورم کور نو خو ګران ورونو موږ چې د چا پیروکار یو موږ د پکار دی چې دې ته سوچو په دې خاوره د حق اواز چې چا کړی دی هغه خلکو سختي مونتی دي په موږ باندې خدا دویم دریم الیکشن دی چې کله د طالب د وجه کله د فیض د وجه او دې ځل خخ کارا زما خوره 9 کالو نه یو کس ته حواله شوې ده دی په حکمراني کوي د سپینو تورو مالک دی فوج 9 کاله په شا ولاړو چې سې خوخه واغاغي کړي زما مقابله د دې وخت حکومت سره و زما مقابله ډي سي کمشنر سره و دې ته سوچو کې زما په الیکشن کې دونه یریدل چې د استادانو ډیوټي نه لګېدلې د لیډي هیلث ورکرز ډیوټي لګېدلې دا د الیکشن کمیشن ته مې درخواست وړی دی په وردګه کې په یو پولینګ سټیشن ما 115 ووټ اخیستي دي عمران 109 ووټ اخیستي دي نتیجه کې زما 115 دي او د عمران لسکم 1100 ووټ دي یو بل پولینګ سټیشن چې هغه موږ روخ کو زما د 190 ووټ نه 191 ووټ نه 141 ووټ جوړ شوی دی د زنانو پولینګ سټیشنو کې هم دغه لیډي هیلث ورکرز پترو دا ټوله کاروایی شوې ده زه الیکشن کمیشن ته تلم ما ورته وویل چې ما ته ټوله حلقه کولو کې زه به د یو ووټ تصدیق کوم کو ټوله حلقه نشئ کولاولی څلور یونین کونسل ورته ما ویلي دي چې دا څلور یونین کونسل به کم سے کم ما ته کولاوه ښه زه درته پکې اغلاق کولی شم هغه رجړ 1 دی رجړ 2 دی هغه رجړ 1 رجړ 2 محمد ناړی او بالولې زه ورته په دې ټولو کې خولی شم خدا څلور چونکې زما د کلي ارد ګرد یونین کونسل دي ما ته د یو ووټ پته ده ګرانو وروڼو زموږ مقابله دغه خلکو سره وه الحمدلله
موږ مقابله ګټلې ده. ځکه چې زمونږ الحمدلله هدف ممبري نه ده. تاسو دغه غم مه کوئ. موږ ولې ممبران یو څه پورې سره کو ممبر ام او که نیم ستاسو هر کار به کېږي، ستاسو هره پښتو به کېږي، ستاسو هر غیرت به کېږي. د دې پښتنو د خدمت دپاره انشاءالله موږ ته دغه ممبرو ضرورت نشته. نور اشنغر بې امیدواره او بې امیدواره پاتې شو. دې ته چې دا خلک سوچ کوي نو میاشت به پې تېرېږي. او دا څوک چې دلته لګیا دي خوشحالۍ او جشنونه کوي، دې ته څه جشن کوي؟ ستا خو د خر د تندي د معراج هغه شپه وه لاړه، ته خو به رانه انشاءالله په عمر کې دغه کرسی بیا ونه وینې. داسو راغلي یې خوشحالۍ کوو خوشحالۍ کوو، د خوشحالۍ چل به درته موږ وښایو. سړی خو د ګړی غل وخته او دا خو لا آغاز دی. ګورې دې خبرې ته سوچ وکړې. زمونږ ریاست لوبې کوي ټول عمر. یو سړی فورن فنډینګ کیس توره پې ښکاره پرته ده چې د عرباو روپۍ د عرباو ډالر دله راغلي دي، د غیر دینه ملکونو نه راغلي دي، د اسرائیلو نه راغلي دي، د امریکې نه راغلي دي. په هغې خبره نه ناهله کوي، د ګړی په غلا یې ناهله کوي. نو خبره دا ده کو چا نه پېژنده، ما او تاسو پېژنده ده د پلار غلو. دا د پلار حلالي بچې راوخته ریکارډي غل پیدا شو. پلار یې د پټو په دور کې د غلا په کیس کې وته و، دې پرون د غلا په کیس کې ووته. خو سوچ دې خبرې ته وکړې. تاسو سوچ دې خبرې ته وکړې. دا فیصله د نن نه 3 میاشتې مخکې شوې ده، خو دا فیصله یې محفوظه کړې وه. بیا د زیارت پر ورځ ورته ووایي چې ښه په 2 بجې به درته فیصله وورو، لکه منځونو نه فارغ شئ نو کوڅه خویمې کوې چې موږ درله خپله موقع درکړو. دې خبرې ته سوچ وکړئ. ریاست څه کوي؟ د یو غریب فیصله چې کېږي، د یو عام انسان فیصله چې کېږي، دا چېرته تاریخ کې شوي دي چې فیصله بنده شو اوس به 3 میاشتې پس به دا فیصله اورېدلې کېږي؟ دا چېرته شوي دي چې یو شپه مخکې به اعلان کېږي چې سبا 2 بجې لکه ځان تیار کړې؟ نو څوک تیار یې؟ خو له خیره شته نه، د هغې خو صفایي شوې ده. او پرون دنیا ولیدل چې فیصله پرې راله، ښه تیاری یې کړو، نو په هر یو ښار کې 100 او 200 راووتل. نو مجبورن یې بیا اعلان وکړه چې واپس شئ او دا کار مه کوئ. مجبورن. ګران ورونو، زما نن ستاسو د راغوښتو غرض هغه مشر په دې جلسو کې کله کله خبره کوله، وی یو 2 لکان په جنګونو، دا یو لاندې و یو په باندې و. نو چې دا کم په باندې و دی جاړي، دا چې ناستو په هغه لاندې کس راګیر کړو، نو دا چې کم په بره و دی جاړي. نو یو مشر راغی هغه ورته چې لکه د خدای نه انصافه تا خو هغه بل راګیر کړی دی او ته په بره او ته جاړې لګې. نو وی جواب یې ورکړه چې یاره مې دا ده چې دا به راپاسي او که نه به راپاسي. نو ګران ورونو، موږ د حکومت د حکومتي عاملې زمونږ پری پول رکینګ وګورئ، دلته کارونه هر څه په هر طریقو موږ جنګېدو. صوبایي حکومت زمونږ خلاف د الیکشن پر ورځ LHWs راغلي دي، هغې چې هر څه لوبه کړې ده کړې ده. او د الیکشن نه پس فارم 45 او 47 کې ښکاره په 2 پولنګ سټیشنو کې 100 روټه فرق راغلی دی. نو چې مثال 380 پولنګ سټیشن وي، نو دا زما په حساب خو چې همدغه 1000 پې ور واچو، نو دا څه
19,000 वोट फर्क रहा है, 19,000 वोट फर्क रहा है। मायूसकी को बना मन खुदा के खल को पैरोकार यू चे पदे बाबड़ा के सदपासा शपक सवा खलक जनाजे शहीदान मंगू चत खड़ल खुमंग मायूस भी नहीं मंगदा के खल को पैरोकार यू चिद लियाकत बाग ने जनाजे रवड़े खु मायूसी पके नवा मंगदा के खल को पैरोकार यू ची पयो यो नारबे जीलू न डकोल खु मायूसी पके नवा मंगदा के खल को पैरोकार यू ची पजीलू के कब्रू न जोड़ से भी दी खु मायूसी पके नवा मंग पदे खबरों सो नशी मायूसा खोले द बादशाह खान बाबा खबरा जमंग जाती लालच निश्ता जमंग लालच द काम दे पदे मंग न मायूस सकेगू पयो कदम न मायूस सकेगू तर सोच जमदुई हो पदे वजुदुनो के सही द काम द लालच हो द काम द खबरा बराबर मंग ब इंशाअल्लाह कोशिश नोर ज्यादा 68,000 वोट 50 सदके और ब्या पर ज़िमनी इंतखाबातों के पखले आदि तो शकील खान खबरा पदे वक़ा का सड़े बद इख्तियारी चियो बल तक गुती निसी मंग पुख्ताना द गुलुन शकोर पखपल सर एक दो खुदा गंद शकोर द बल पसर एक दो खुदा द गुलुन शकोर हर चाबा पखपल सर खोज खान मादा दे रावड़ा दरला खोस दा बल शांति दे हर सो के द बल पसर एक दी खान दादा ददा वजे हो दादा ददा वजे दादा इच्छा दा वजे ना दा उमदे सरकार मंग सर हक को लव कड़ी दी नोर खपल मायूसा के माँ अल्हम्दुलिल्लाह 68,000 वोट खुदा सो सर देगा ना अल्हम्दुलिल्लाह 10 वोट थे और दा पर हर हालात के साथ देखे द मायूसे इस निश्ता इंशाअल्लाह देन बदा कोशिश को चिदा 68 वमंग 70 कौ संगा दा 68 वमंग 80 कौ संगा नोर मंगो बच्चे के वाले इलेक्शन ब्या बोस पे ब्या ऐलान कई ब्या बे कई जगह से जमंग उस्तासो दाशनगर मसला हो हल नशवा अशनगर पे नुमाइंदा हो बगैर नुमाइंदा बवी तरसोच उस इंतखाबात नहीं शवे अशनगर द पाकिस्तान द नक्शे न कट शो जगह से बवफाक के पैसे मिले के दाशनगर आवाज लाल डूब शो नंचस्ता नुमाइंदा नहीं स्ता आवाज बसो कुछ दई खो इंशाअल्लाह स्ता सो नुमाइंदा द रोर च संगुए दाशनगर नुमाइंदा शता और वक्त द असेंबली जरूरत निश्ता उस पे दर तक माँ को अवल हुए माँ को दर तावल वेलू ची माँ उस पूरे सम कड़ी दी बगैर ओहदे में कड़ी अल्हम्दुलिल्लाह माँ तला उस पूरे सौदा सरकारी या मेंबरी दानिश्ता कुमा पदी पिंसद इरशकारों के सोनम मेहनत सासो कड़े दे खिदमत में कड़े दे को दा पाटे हुकूमतों को हर सो बगैर ओहदे में कड़े दे उस पे इंशाअल्लाह बगैर ओहदे को तासुदा सोच हम न के मेंबर सी तासुदा सोचो के जिस तासुदा 4 सदे न वज़ीर आज़म दे इंशाअल्लाह फंडू न बराजी महके में कड़ी दी राजी बा लगी बा कारून दिखी बा हो मंग बा कोशिश को छे मंग खपल दा तबलीग उमदगा से जारी हो सातू द हालात इस पता नहीं कि दिशी म्याश पर सिलेक्शन कि दिशी 2 मैच ते पर सिलेक्शन कि दिशी 3 मैच ते पर सिलेक्शन इंशाअल्लाह मंग बखपल जदोजहद जारी सातू
یو ملګری به هم په کور نه کینو، تنظیمي نظم و ضبط به نور هم مضبوطو. کوشش به کوو چې موږ کمې کمزورۍ کو موږ دې کې ښکاره شوي دي، سل په سله یو سړی هم نه پوره کېږي، کمې کمزورۍ چې موږ ته ښکاره شوي دي چې هغه کمزورۍ موږ سر ته ورسوو. کوشش به کوو چې دې ځل د اوس نه د نیم پاپولیشن د زنانو څه خواري روانه کړو. زه دا نه وایم چې خدای مکه موږ له زنانو ووټ نه دی راکړی، خو موږ سره چې څه شوي دي د زنانو په پولنګ سټیشن شوي دي، خو په دې موږ ټول پوهېږو. لہذا موږ به اوس نه خپل کوشش کوو چې د زنانو په دې سیاست کې، جمهوریت کې، په دې الیکشن کې د هغوی کردار فعاله کړو او انشاءالله خپلې غلطۍ د ځان نه وکاږو. ګران وروڼو، د وخت د کمي په وجې ماښام بانګونه به وي، هغې نه مخکې زه وایم چې تاسو چای وڅکئ، زه خپلې خبرې به راغونډوم، خو انشاءالله موږ سره په دې اشنغر کې شمولیت تیاری دي، په دې الیکشن کې موږ د دنیا خوارۍ کړي دي. انشاءالله خپل هلچل به جاري ساتو، خپل کردار به جاري ساتو، پښتون او خپله خوره به انشاءالله مایوسۍ له نه ورکوو. د اشنغر خاورې ګورې موږ سره ننګ کړی دی، موږ په زور یو بل ته بې ننګه کول کو څوک غواړي هغوی د غوږونه کولو کي، موږ یو بل ته نه بې ننګه کېږو، موږ د یو بل ننګ یو، موږ د یو بل غیرت یو. او انشاءالله خپل عمل به جاري ساتو. زه د ټولو یو وارې بیا د خپلو ایجنټانو، د ایپ د ملګرو، د تنظیمونو، د ټولو هغه وروڼو کوم چې د الیکشن کیمپین نه راواله په دې 2 میاشتو کې او بیا د الیکشن پر ورځ په ریلۍ کې، په جلسې کې، په نورو جلسو کې چا چې څونه خوارۍ کړي دي، زه تاسو ټولو ته سلام پیش کوم او انشاءالله خپل کار به جاري ساتو، مایوسه کېږو به نه. یوسفله ووټ به یو 500 نور هم زیاتو انشاءالله. خدای م خوشحاله، ښاد او آباد لرئ.